بله پښتنه ده بیمه په باره کې بیمه مسئله منهاج الصالحین کې اول جلد کې آخر کیا بیان شوی دی امو فقه بما منی امو فقه بما منی و بیمه کچیر تا بیمه قرارداد باندې دستخط وکړلو دغه شرایط چې کله تو ومنل تا باندې عمل کول واجب ده و کومې کمپنۍ سره چې تا بیمه قرارداد کړی دی هغه باندې هم عمل کول واجب ده و کچیرې بیمه شرایطو باندې تو عمل ونه کړلو مثال په تور باندې کوم کشتونه دي هغه د ټیم سره جامع نه کړل یا د کشتونه کم ویر کړل بیمه کومه کمپنۍ دی هغه حق لري چې تا ته 1 روپۍ هم دیر نه کړي دا اینو منهاج الصالحین کې شته یا همدا حق لري مثال په تور باندې تو 15 کاله بیمه کې پیسې لاندې کړي دي کله تو پسې بینک پرنٹ آؤٹ د سیرو بسلو اخ پرنٹ آؤٹ کې لیکلي دي چې مثلا تو زنه کشتونه شل ورځې تاخير سره ور کړی دي نو وخت کړی دي نه دی یاد ور کړی نه دي ټیم پرا شوی دی بیمه کپنه حق لري چې تو ته 1 روپیا دې تو شرایطو نه عمل نه کړي وا دویمه خبره کله د شرایطو باندې عمل نه کړي بیمه کپنه دغه حق لري چې تو څومره کشتونه لاند کړی دي هغه تو ته واپس دیر نه کی 15 کاله تو پیسې لندولې دي کې څه پیسې تو لاند نه دي کړی اوس وته یې چې خو ټیک دی موته اګریمنت موته سره دا شوی اوس 15 کاله ورسته به 6 لک روپۍ رکوي و 6 لک نه رکوي ټیک دی حکومت کشتونه به د سر جامع کړی دي هغه راکا وایي کپنه حق لري چې تو ته 1 روپۍ هم کوم مخکې پیسې وسچا شوي دي کشتونه هغه دیر نه کی کدیر نه کړل د حق لري هیڅ مشکل نشته پس کوم کسان چې بیمه کوي په کار د څه دي شرایطو نه عمل کوي بیمه خمس لحاظ سره آیا بیمه کې روزمره زندگی کې مو کومې پیسې لندو ځنه مقدار مو بیمه ته ورکوو مثال په تور باندې یو سړی دی هغه ټول کال کې 50,000 روپۍ بیمه کې لاندې کړي دي آیا دغه 50,000 روپۍ چې دي بیمه په تور باندې ورکړي دي کې خمس شته ده که نشته ده یا یې څه که چیرې یوې معاشرې کې متعارف دغه وي چې هغه ځي کې خلق د خپل ځان یا د خپل اموال یا د خپل بیمارۍ بیمه کوي انشورنس کوي دا کومې پیسې چې تو بیمه انشورنس والا کمپنۍ ته ورکړي دي کې خمس نشته ده خب کومې پیسې چې بیمه تو ته لاندې دیر کی لاس کاله تیر شول لاس کاله ورسته تو ته 6 لک روپۍ دیر کوي دی 6 لکو کې څه حکم دی د خمس یا یې چې هغه تو کوم خمسي کال ده هغه خمسي کال کې کله تو ته میلاو شولې کچیرې ضرورت زندگی کې د استعمال کړلې نو خمس نشته ده وګرنه هغو پیسو کې خمس شته ده البته چې خمسي کال دی بینک مسلو کې کوم حکومتي بینکونه دي مرحوم آیت الله العظما خویی و فی الحال آیت الله العظما سیستانی په نږدې دغه بینک کوم اموال دي د دې کوم پیسې دي د دې کوم بلډینګونه دي وغیره وغیره مجهول المالک دي مجهول المالک په بنا باندې بینک کچيري ته پیسې ورکې کېږدوي بینک کې هغه پیسو کې اګریمنټ ور سره ما کوه په ژبې وسمایه لیکل ور سره ما کوه چې خامخا به دومره لاکو باندې دومره پیسې ما ته رکوي دا به لیکل نه کوي که دا د وکړل د ربا کې راځي سود کې راځي